أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فيعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. دا سورہ عنکبوت دے وجد تسمیہ ظاہر دے. اللہ تعالیٰ فرمائی مثل الذین اتخذوا من دون اللہ ما سوا د اللہ نه دوی نور معبودان جوړ کړي دي. دوی مثال بشان ته د هغه عنکبوت دی چې هغه جاله جوړه کړي او اور باندې راشي او یې چیک یوز دوی چې څه کوي د دوی د عملونو مثال دا شی دی. هندوستړی خدای ناراضه. سورہ عنکبوت دا مکی سورت دی، نازل شوی دی پس د سورہ روم نه، مخکې د سورہ مطففین نه. حالت جمعی کی 19 نمبر دی، حالت نزولی کی 85 نمبر دی. ربط او مناسبت د مخکې سره څه دی؟ مخکې صورت کی بیانو ایزاد نبی، پدې کې بیان د ایزاد مومنانو. نبی ته مخکې صورت کې نبی ته تکلیف رسولو بیانو، پدې کې مومنانو ته د ضرر رسولو بیان دی. یا دا ووایم مخکې صورت کې بیانو د امتحان د مشکلاتو د بنی اسرائیلو، پدې کې بیان د امتحاناتو د مؤمنینو دی. موضوع دغه صورت څه دی؟ د دې صورت موضوع دا دی، دا صورت په شان ته د تتمې د سوره قصص دی. او بل دا ووایا چې د موسی علیه السلام د قوم نجات څه و، دا د غیبی طاقت نه و. او مومنانو سره الله مدد کوي، دا یو غیبی مدد، غیبی طاقت دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا مکی سورت دی، یو کم او یا آیتون دی، وور کی رکوعات دی. بسم اللہ شروع کم بنم دا اللہ باندی. الذي غزاد يميز بين الصادق والكاذب، جدیر والی د صادق او د کاذب په منځ کې. الرحمن داسې الله چې مهربان دی پر علی ګلو د رسول سره. الرحیم داسې الله چې مهربان دی رحیم دی مومنانو لرا په توفیق سره، په اتباع د نبی باندې. الف لام میم. اللہ خبوئیگی پمانے مراد دے حروف مقطعات باندھی. جمہور سلف او صحابہ دا مذہب دے صدا حروف مقطعات دے پمانے مراد اللہ بوئیگی بل سطح علم مشتہ دے. داراز دے پمینز اللہ او دا نبی کی. احسب الناس ان یترکوا د دې شان نزول لا دی. وائی سمحجا بن عبداللہ مولاد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وهو اول من يدعى الى باب الجنہ من هذه الامه. دا اولنی سړی دی جنت دروازې ته وبللی شي د دې امت نه. او وائی صدا اول هغه سړی خرج من المسلمین چې راووتو د جمع د مسلمانانو نه مبارزا یوم بدر، مبارزو د بدر پوریزې باندې او مقابلې ته اول امدا راووت. د سره جنگ وکړ عامر بن حضرمی او دای مړ کړو بسهمن په غشي سره وشت.
وکان اول من قتل دا اولنۍ په جنگ بدر کې هم دی چې قتل کړی شو اولنۍ سړی اوس د جهاد کې چې کله چې پلار مور او ښځې د په دې باندې جزع شروع کړله فریادونه یې شروع کړو چیغې شروع کړې واویلا یې شروع کړه الله تعالی د هغوی په باره کې دا آیتونه چې نازل در محبت هر کی دعوا کند هر څوک چې د محبت دعوی کوي 100,000 امتحان بروی آنند زرګونو امتحانونه به بدرسي گر بود صادق کشد باری جفا کچری سړی د محبت دعوی کې ریښتونه وي هغه به د جفا والا بار اوچتوي ور بود کاذب گریزد از بلا که خپل وعده دعوی کې د دروغجن وي دی به د یو تکلیف نه بچی کی تخت احسب الناس آیا خلق دا گمان کوي غنی دا خبره مومنانو ناس نمبر صحابه ایو ترکو څوک مرشه مهجع بن عبد الله مهجع بن عبد الله هغه باندې پلار مور خزي سخت ویر شروع الله فرمایله صدا شي نه دی تاسو به صرف ایمان په ټکی باندې بخلاص شي چې ایمان نه راوړی دی او تاسو باندې ابتلا نه رسي امتحان به در باندې رسي صرف د ایمان په ټکی باندې نه خلاص مشکلات به در باندې رسي ابتلاات به در باندې رسي امتحانونه کله تاسو د ایمان پاتې کېږئ ټینګېږئ که نه تختوي ده احسب الناس آیا ګمان کوي ګڼي خلک صحابه اتباع د صحابه مؤمنان ان یترکو څه دوی به پرېښودلی شي بغیر د امتحان نه ان یترکو څه دوی به پرېښودلی شي بغیر د امتحان نه ان یترکو ان یقولو څه دوی به وایي صرف آمنا مونږ ایمان راوړی دی دوی به د امتحان نه پاتې شي او دوی ته به نجات په دغه ټکي میلاو شي چې مونږ ایمان راوړی وهم لا یفتنون او دوی باندې به امتحان نشي کېدلی دا نشي ایمان سره امتحان برسي حالات برسي حق باندې بچیا کې پاتې کېږي دا خو صحابه وتا د موت ته هم امتحان راغلو تکلیف راغلو په دغه وخت کې ایمان پاته لګېږي ایمان الله زمیلی شي څرګندېږي ځکه کله امتحان راشي ولقد فتنا الذین یقینا مونږه امتحان کړی دی په هغه خلکو باندې من قبلهم مخکې د دوی نه مخکې د دې مؤمنانو نه امتحان کړی دی مونږ په انبیاو په مؤمنانو باندې د صحابهو نه مخکې خلکو باندې مو ازمیښتونه راوستي دي فلیعلمن الله الذین پس الله تعالی ایجنی الله څرګندوي هغه کسان صدقو چې هغوی رښتونی دي په خپل ایمان کې ولیعلمن الکاذبین الله ته معلوم شي دروغجن خلک په ایمان څوک ایمان کې صادقین دي او څوک کاذبین دي امتحان کې د صدق او د کذب پاته شي کې لګي ام حسب الذین یعملون السیئات آیا ګمان کوي هغه خلک چې هغوی عمل کوي د بدیو عمل کوي د شرک یا د معاصیو ان یسبقونا چې دوی به مونږ نه وړاندې شي چې دوی به مونږ نه وړاندې شي په تېښتې کې د عذاب د خلاصېدو نه ان یسبقونا چې دوی به مونږ نه سبقت وکړي دلته به مونږ نه ورسېږي مثال داسې مونږ به دلته پاتې شو دا نشي کېدل ساء ما يحكمون دا مشرکان ډیره بده فیصله کوي حکم د دوی ډیر بد دی چې دوی به د الله د عذاب نه خلاص شي
من کان یرجو لقاء الله هغه څوک چې امید ساتي د ملاقات الله تعالی من کان یرجو لقاء الله څوک د الله د دیدار د ملاقات امید ساتي هغه د ځان تیار کی په قول او عمل سره ان اجل الله لآت یقینا اجل خدای را نږدې دی خامخا راتلونکی دی باز بعد الموت وهو السمیع العلیم الله اورېدونکی دی خبردار دی ومن جاهد فانما یجاهد لنفسه هغه چا چې جهاد وکړو فانما خبره دا دی بل نه دی یجاهدو لنفسه د جهاد کوي د خپل ځان لپاره جهاد بالنفس ہے جهاد په حرف کې سورت خو مکی دی مکی سورتونو کې خو جهاد نه و فرض شوی مدنی سورتونو کې جهاد فرض شوی و او چا جهاد وکړه د خپل نفس سره هغه جهاد چا سره د خپل ځان سره ځان د پاره و یا دا څوک د میدان جنگ کې وجنګېدل هغه چا د فایده چاته دی د نفس د پاره دا جهاد د مسلمان فائدې د پاره دی د مسلمان نقصان د پاره نه دی ان الله لغنی یقینا الله تعالی څه دی لغنی الله بے پروا دی ځکه د الله تعالی حاجت نشته دی مونږ لره مونږ ته د الله حاجت نشته دی عن العالمین الله د مخلوق نه بے پروا دی والذین آمنوا هغه کسان چې دوی ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات اعمال صالح کوي لنکفرن عنهم سیئاتهم مونږ به د دوی نه توی کو ګناهونه د دوی ولنجزینهم احسن الذي كانوا يعملون مونږ به دوی ته بدل ورکو احسن د هغې څه دوی عمل کړی و دنیا کې آخرت کې به خدای احسن بدل ورکي د دنیا عمل په اعتبار سره ووصینا الانسان بوالديه حسنا مونږه حکم کړی دی انسان د بوالديه هغه مور او پلار د سره حسنا ان یحسن حسنا څه نیکي وکړي چا والدینو سره ووصینا الانسان بوالديه حسنا وان جاهداک کچېرې د مور او پلار تا باندې دا خوري کوي لتشرک بی ما لیس لک به علم چې ته ما سره شریک جوړ کا هغه باندې تا ته دلیل په دې باندې شرک باندې نشته دی فلا تطعهما نافرمانه د الله کې د والدانو اطاعت ما کوه فلا تطعهما لا طاعت لمخلوق بمعصیت خالق معصیت د خالق کې د مخلوق اطاعت ما کوه الی مرجعکم او ما طرف ته د تاسو زید ورګرځېدوی دی فأنبئکم بما کنتم تعملون پس مونږ به خبر درکو تاسو لره بما کنتم تعملون په هغې باندې چې تاسو عمل کوئ والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات عمل صالح کوي لندخلنهم خامخا مونږ به دوی داخل کو فی الصالحین په صالحینو کې نیکانو کې من الناس من یقول ومن الناس بعض د خلقونه هغه څوک دي دوی وایي آمنا مونږ ایمان راوړی دی په الله باندې بالله فلا باندې فاذا اوذیه کله چې دته تکلیف ملاو شي فی الله په دین د الله کې جعل فتنة الناس
ګرځوي د عذاب د خلقو کا عذاب الله بشان د عذاب د الله تعالی ولئن جاء نصر من ربك کچری راشد لرا مدد من ربك د جانب در ربستانه مؤمنان لر یقولون انا كنا معكم دا بیان د منافق دی دوی وای دا منافقان انا كنا منغو معكم سره د داسو اولیس الله باعلم اين د الا تعالی خبر بما في صدور العالمین هغه باندې سده په زړونو د عالمین کې الله ور باندې خبر دی منافق دا سده لکه میګه غاس کله یو ځای کې خوراک کوي کله بل ځای ته لاړ شي بیا خوراک کوي منافق کله مؤمنانو سره کله چې کافرانو سره لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ يَقِينًا اللَّهُ دا معلوم دی اغا کسان آمنو سدوی ایمان روڑے دے پا حقیقت کی وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اللہ تا معلوم دی چوک منافقین وقال الذين كفروا آئی حقا کسان چدوی کافران دی للذین آمنوا مؤمنان دا اتبعوا سبیلنا اتباع وکے لاری زمونگا ولنحمل خطایاکم کچری تاسو دا اللہ دا عذاب نہ ویرے گئے مونگ با تاسو گناہونا چیک اچت وما هم بحاملین من خطایاهم دوی ندی اچتون کے دوی گناہونا من شیئن ہیت شیء پا قیامات کی انہم لکاذبون دے بد اخبال خبری کے دروغ جن دی لیحملن اسقالهم خام خادیب اوچتوی اسقالهم اغا بجن دلالت دو گمراہ دوی و اسقالا ما اسقالهم اغا بجن سراد بجن دوینا ولا یسألن یوم القیامة دے خامخا دوی باندې با په دوی نه به تپوس کولی شي په ورځ د قیامت کې اما کانو یفترون اما د هغې په باره کې کانو څو دوی یفترون دوی افترا کوونکي وو الله پورې څه لازم شریک جوړاو ولقد ارسلنا نوحا الى قومه یقینا مونږ رالیږلی دی نوح علیه السلام الى قومه قوم د ده لره فلبث فیہم الف سنت پس درنگ تیر کو نوح علیہ السلام بدوی کی زر کالا الا 50 مگر 50 کاما دا زمانہ دا تبلیغ دا 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 نحنیم سوا کولے چھے ہو تبلیغ ہو الا 50 عاما فاخدهم الطوفان ونیول دوی لره طوفان وهم ظالمون او حال داده چې دوی ظالمانو انجیناه اصحاب السفینه دی از مونږه دلره خلاص کو او هغه ملګری د کشته د عذاب نه وجعلناها مونږه وګرځول آیه للعالمین نشان عبرت د پر د کائنات و ابراہیم یاد کا قصہ دا ابراہیم علیہ السلام لرام اذ قال لقومی فاغوا کے کلچ اوید خپل قوم لرام اعبد اللہ وحید اللہ یو اللہ من واتقو تقوی اختیار گئے زان بات کے پتو بے سرد شرکنا ذالکم دا توحید خیر لکم دا سد بارا دیر غردیں ان کنتم تعلمون کچیر دا سپے گئے انما تعبدون من دون اللہ خبر ادا دے بلن دے دا سو عبادت گئے من دون اللہ ما سواد اللہ نام اوسانا دا بتانو فتخلقون افکن او تاسو جڑاوئی دا زانا دروغ ان الذین تعبدون من دون اللہ
یقینا هغه معبودان چې تاسې عبادت کوئ ما سوا د الله نه لا یملکون نه دي مالکان لکم تاسو لره رزقا د روزی که چیرې تاسو د دې عبادت کوئ فابتغوا عند الله رزقا رزق الله سره ولټوئ الله نه رزق وغواړئ وعبدوه الله بندگی وکړئ واشکروا له او د خدای شکریا ادا کړئ الیه ترجعون او دی الله طرف ته به تاسو واپس کولی شئ وان تکذبوا که چیرې تاسو تکذیب وکړئ ای اهل مکه کله تاسو که چیرې تاسو د نبي تکذیب وکړئ دا څه نوې خبره نه دی فقد کذب امم من قبلکم یقینا تکذیب کړی دی ډېرو امتونو تاسو نه وړاندې وما علی الرسول الا البلاغ المبین نشته په نبي باندې مگر تبلیغ څرګند دی اولم یروا کیف یبدئ الله الخلق آیا دوی نه ګوري څنګه الله پیدا کوي مخلوق لره ابتداءً ثم یعیده بیا دوباره را واپس کوي په ورځ د قیامت کې ثانیاً اول مخلوق پیدا کول دا په نسبت سره دوباره را ګرځول لره ګران دی سوال ځلې پیدا کړو دوباره خیر ګرځوای شي دا خو اسانه او دا جاهلان انکار کوي ان ذلک یقینا دا مذکور علی الله بلا باندې یسیر ډیر آسان دی قل سیروا فی الارض تو آیا چې وګرځېږئ پس مګه کې فانظروا وګورئ تاسو په عقلونو سره کیف بدأ الخلق څرنګه الله پیدا کړی دی دا مخلوق ابتداءً اول ځلې ثم الله بیا الله تعالی سره ينشئ نشأة الاخره راوچت بکی پیدا بکی بیا آخره نه دوباره اور اس د قیامت کې ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله تعالی په هر شی باندې خو قدرت لرونکی دی يعذب من یشاء ويرحم من یشاء الله عذاب کوي هغه چا لره چې وغواړي او الله تعالی رحم کوي په هغه چا باندې الله وغواړي وإلیه تقلبون وإلیه ترجعون دی الله طرف ته به تاسو څه کولی واپس کولی شئ په آخرت کې وما انتم بمعجزین فی الارض نه تاسو عاجز کوونکي الله لرا چې تاسو خلاص شئ د الله د عذاب نه فی الارض بزما کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې وما لکم من دون الله نشته تاسو د پاره ما سوا د الله نه هغه شی ورکې راوخله دلته ځو سره کېږي دلته غله رسي خالق رسي ولا وما لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او نبوي تاسو د پاره من ولي څوک دوست د الله نه علاوه څه فائدہ درکې ولا نصير او نه څوک مدد کوونکی چې تاسو د الله د عذاب نه والذین کفروا بآیات الله هغه کسان چې هغوی کافران دي کفر کوونکي دي په آیتونو د الله باندې ولقائه په ملاقات د الله باندې کفر کوي قیامت نشته دي اولئک یئسوا من رحمتي دا خلق سدي دا نه امید دي زما د رحمت نه واولئک لهم عذاب علیم دا کسان سدي دوی د پاره د عذاب دردناک خدای ملاقات نه مانی قرآن نه مانی اما کان جواب قومه الا ان قالوا پس نو کله سدوی ابراهیم علیہ السلام په دې خلکو باندې چېو اتمام د حجت وکړ او دلایل ور باندې ومنل نو دوی په قبر باندې سویلا
د منځ کې چې کومې خبرې نورې تېرې شوې د ابراهیم علیه السلام قصې نه وروسته دا جمله معترضه وه په منځ کې راغله بیا مقصود ته راغلو وما کان جواب قومه پس نو جواب د قوم دلیل وسره نو کبرجن شولو الا ان قالوا مگر دوی اوی اقتلوه دا سړی مړ کړئ او حرقوه یا یې اور کې واچو نشان عبرت یې جوړ کوم سړی څه مړ کوي هغه سړي سره د دلیل په دنیا کې د خلک رسیدای نشي دی وجه نه وایي بس عدالت نه وي دا ګوته خشتو کا بیا ګوتې لتی دوی بیا په قبر باندې راشي چې بس اوس مرګ نه خطا بل علاج نشته قالوا اقتلوه وې ته قتل کې ابراهیم علیه السلام او حرقوه یا یې چا کوي وایي سوځوئ کیدای شي چې د خپلې خبرې نه شیش دمکی ورکړه واپس انجاه الله من النار پس الله دته نجات ورکړه د سنه د ورنه ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بشکه په دې مذکور کې دلائل د عبرت دی لقوم خلق د پاره یؤمنون زغوی ایمان لري چې معذب او رحیم هغه الله دی وای چې جنت والا به جهنم والا او ترسی یا کار څه وایي کنه دا جنتیان بداور نصیب يذهب أهل الجنة إلى أهل النار للسير والتفريح ولكن يكون النار عليه بردا وسلاما جنتیانو باندې بداور شي بردا وسلام لکه څنګه ابراهيم عليه السلام باندې دنیا کې ابراهيم عليه السلام واعظ او نصيحت په دې بدبختانه باندې اثر خو خودونه که د دې د قتلولو د سوځولو تدبیرونه مشورې شروع کړلې آخري مشوره یې دا جوړه کړه دې مشورې باندې فیصله وکړه دا وسوځولی شي او ډېر لوی اور یې ورته شیک تیار او د منجنیق په ذریعې باندې ابراهیم علیه السلام اور ته شیک اور واغورځوه ټال یې جوړ کړه داسې منجنیق پیژنې د مخکینۍ زمانې توپ وه زنګو یې جوړه کړه دا چې تیږې برګې کېږله بیا به ور وشړلې خپله خلکو هغې طریقې باندې ابراهیم علیه السلام ورته چیکه وغورځوه وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا وقال او انما اتخذتم تاسونی ولدی ما سوا د الله نه اوثانا معبودانا مودتن په محبت سره بینکم بخپل ما وینګي فل حیات دنیا په ژوند دنیا کې ثم یوم القیامت بیا ورځ د قیامت کې یکفروا بعضهم ببعض کفر کوي و بعض په عبادت د بعض باندې دا الها بوای ستاسو زمونږ عبادت نه ده دا الها بوای زمونږ عبادت مونږ نه ده ويلعن بعضكم بعض او تاسو کې به بعض باندې بیا چی کوي لعنت بکوي عابد به په معبود کوي معبود به پچا کوي ومواکم النار اے خلکو ته تاسو ټکانه چي دی جهنم دی ور دی ومالکم من ناصرین نبوي تاسو دره څوک مدد کوونکی تاسو ته دغه ور نه چک الله آمن له لوتن د باندې ایمان راوړو چا باندې ابراهيم عليه السلام باندې لوط عليه السلام وقال اني مهاجر الى ربي وی
زه هجرت کوونکی یم الی ربی په طرف د رب باندې دې دپاره زه لاړ شم شام ته هلته د الله عبادت وکړم انه هو العزیز الحکیم بېشک الله غالب دی او حکمتونو والا ووهبنا له اسحاق مونږه هبه کړه لره اسحاق علیه السلام ويعقوب علیه السلام وجعلنا فی ذریته النبوة او وګرځول مونږه د اولاد کې پیغمبري والکتاب او کتاب کتب اربعه د اولاد د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راغلو واتیناه اجره او دته مونږ ورکړلو اجر د په دنیا په دنیا کې مو وګرځول د اعلی مرسلینو نه وانه فی الاخرة لمن الصالحین ابي بدشنا آخرت کې د صالحین دی د اعلی صالحینو نه وي د صالحینو اعلی مقام څه دی هغه نبوت دی اعلی صالحین د انبیاءو نه هغوی نه مو ګرځو ولوطا اذ قال لقومه یاد کې هغه قصې د لوط علیه السلام لره کله چې وی د خپل قوم د انکم لتاتون الفاحشة تاسو چې راتلل کوئ امر فاحش لره لوطت لره ما سبقکم بها من احد من العالمین تاسو نه مخکې علم کې چم دا کار نه وکړ لوط علیه السلام قوم نه مخکې بل چا دا غلط کار انکم لتاتون رجالا آیا تاسو راتلل کوئ هغه سړو لره سړی ته راتلل کوئ لوطت کوئ سره بدفعلي کوئ وتقطعون السبیل او تاسو کټوئ هغه لار د نسل د ولد د اولاد څه کوم نسل دی هغه کټوئ وتقطعون السبیل او تاسو سبیل هغه نسل چې کوئ یو ځوای وشي دوه زمانې وشي بیا خانداني منصوبه بندي کوي وتقطعون سبیلا او تاسو نسل چې کوئ د نسل ولا لاره کټوئ نسل کشي کوئ دی ورکې که نه دی خانداني منصوبه بندي ما کوئ وروره خانداني منصوبه بندي غیر د ضرورت شدیده ناجایزه نه دی وتاتون فی نادیکم المنکر او تاسو راتلل کوئ په خپلو مجلسونو کې المنکر په لوطت سره دا لوطت به په مجالسو کې چا کول وما کان جواب قومه پس نو جواب د قوم د اجتماعي زیادت اخبارونو کې نه کس اجتماعي زیادت په جامع باندې د لوط علیه السلام قوم عملونه حال کو شروع نه دي کړ اجتماعي زیادت والا کسی رسی فما کان جواب قومه پس نو جواب د قوم د الا مگر دا خبره وقالو دوی وې لری مونږ نه یتنا بعذاب الله راولا مونږ باندې څه د خدای عذاب صداته وای ان كنت من الصادقین کچېره تاریختونه وی سدمو د فحش کو بد عملی کو دی په بدل کې به عذاب راځي راولا عذاب قال رب انصرني على القوم المفسدين او لوط علیہ السلام ای زما روا انصرني زما مدد وکړه په عذاب سره عذاب نازل کا بس على القوم المفسدين هغه قوم فساد کوونکو متخونه دی کې خو بچپن زمانہ و هلته یو سړی وي مو وطن کلیوالو تانګ زه وغواړه خدای نه باران وچوب یو هغه د سیابدال غوندې کې خدای نه باران وغواړه تانګې که تانګې ایزه بم ته وختله تیږې شروع کړې اسمان د سره ووره وا کونې ره ووره ایسه داسې ګلې راټیټه شوه وطن یې خاص بس پوه شو ایسه هغه ویل سره ووره وه ایسه کونې ره ووره ایسه ګلې وشوه وطن یې تباه برباد دغو خلکو سره به ټوکې نه کوي خدایي خلکو سره دینی خلکو سره مذهبي خلکو سره یو ورځ زړونه درته ووتلو که نه
بس بیا به معاش یې کېږي خو چاته 1000 ما کوي وسه پوه واس مې رسېږي هی ولما جاءت رسلنا ابراهیم کله چې راللو رسولنا هغه زمونږه قاصدان ملائک ابراهیم لرا بالبشرا په زرې سره په ولادت د اسحاق علیه السلام سره قالو دی اوی انا مهلک اهل هذه القريه د مهلكون کیو اهل دغه کلی د قوم د لوط علیه السلام څخه صدوم ده ان اهلها یقینا اهل دغه کلی سدي کانو ظالمین دوی ظالمان دي ابراهیم علیه السلام وی قال ان فيها لوطا وی څو لوط ورګي کله خړنګوي خدمو رشتہ دار دی ورکی خپل سړی مو دی لوط دی ورکی آلتا قالو نحن عالم بمن فیها ملائکه وی مته پاته شته دی څوک دی په دې کې مؤمنان لننجینه واهله دته به مونږه نجات ورکو او د داخل خانه ته ورکو الا امراته مگر هغه خزه ده د کومه خزه دی هغه د قوم مسلطی دی هغه ته برسیږي هغه عذاب چې د قوم ته رسیږي کانت من الغابرین وی بده د پاتې کیدونکو نه په دې عذاب کې ولما ان جاءت رسلنا کله چې رالو ملائک زمونږ لوط علیه السلام لرا سی ابهم خپاش په دوی باندې غمجن شه سی خپاش بهم پر اتله دغه هلکانو نوجوانانو خیسته مخو باندې وضاق بهم ذرعا او تانګه شوی پر اتلوی د دوی باندې سینه ده وقالو ملائکو لا تخف ما ویریږه ولا تحزن زمون پر اتلوی باندې غمجن کېږه ما انا منجوکا ته د مغم مخوره مونږ به تا تخلصای درکو تا بخلاص کو و اهلکا او ستا اهل الا امراتک مگر ستا د خزه کانه دی په حکم کې من الغابرین د پاتې کېدونکو نه په عذاب د خدای تعالی کې دی به عذاب کې شریک وي ان منزلون علی اهل هذه القريه رجزا مونږ نازلو اهل دغه کلی باندې رجزا عذاب من السماء د اسمانه بما كانوا يفسقون سبب د هغه سره سدوی د حدودنا وتون کې دي ولقد ترکنا منها آیتن یقینا پر خدل مونږه د دې کالینه آیتن عبرت بجنتن واضح لقوم یعقلون او خلقو د بارا سدوی پوهیږي عاقلانو د بارا عبرت دی جاهلان خستر کې نه غړي اندازې بوت خلی نیولې ځنه حال څه بیان کوي د سیده دنو نسی تبه بوت کې دستر کې یخې د ساره خبرې پوهیږي نه او چا کې لغون یا کلوي هغه دغه خبرونه چې واخلي عبرت و الی مدین را لګلې و مونږه قوم مدین لرا اخاهم ورور د دوی شعیب علیہ السلام قومي ورور فقال اوید یا قوم ازما قوم اعبد الله یو الله من ورجو اليوم الاخره او رز اخرانه نه ویریږي ورجو خافو اليوم الاخره عذاب اليوم الاخر عذاب د اغریز اخرانه نه ځان بچ کای جی ورجو ځان وسته د عذاب د اغریز اخرانه نه ولا تاسو فی الارض مفسدین فسمغه زه پس مغه کې فساد کوونکی فکذبوا کوم معاش خدای دې کړه دی دا معاش تاسو د پاره کفی دی پس دوی تکذیب وکړ فاخذتهم رجفه ونی ولد لرا زلزله فعذاب سره فاصبحوا پس وګرځیدو دوی فی دارهم جاسمین پخپل کورونو کې جاسمینا پړ مخ پرتو سټ بوټ په مخونو پرتو
وعادا وثمودا وعادا وثمودا یاد کا آغا قصے د عادیانو لرا او د ثمودیانو لرا وقد تبین لکم من مساکنهم اے مشرکانو د مکه اے اهل د مکه تاسو ته څرګان دي هغه ځایونه د دوی وزین لهم شیطان اعمالهم او خسته کړلو دوی لره شیطان عملونه د دوی فصدهم عن السبیل پس منع کړلو فصدهم پس دوی بند کړلو عن السبیل د لارې د الله تعالی نه وکانو مستبصرین او دوی چې خوندان د سترګو خوندان د عقلونو او سره د دې نه څه د شیطان دوی دوکا کړل وقارون یاد کا قصه د قارون فرعون یاد کا د خلکو لره وهامان او حمان ذکر وکړه د خلکو لره چې خدای هلاک کړل په نافرمانۍ او په تکذیب د نبی سره ولقد جاءهم موسی بالبينات دوی ټولو ته راغلی او موسی علیه السلام په معجزو سره فاستكبروا فی الارض دوی تکبر وکړه په ځمکه کې وما كانوا سابقین او نو دوی پاتې کېدونکي د الله د عذاب نه فکلا اخذنا بذنبه هر واحد دوی نه مونږ ونیول په سبب د ګناه د سره فمنهم من ارسلنا علیه حاسبا پس بعضې د دوی نه هغه څوک چې روم لېږل په دوی باندې حاسبا کاڼي په هوا کې ومنهم من اخذته الصیحه ځنه ونیولو دوی لره چیغو اے لکه قوم د صالح علیه السلام چې ناقې ته یې هغه وښې ته یې تکلیف رسولی و هغې چیغې کړې وې هغوی باندې خدای چیغه د جبریل علیه السلام د عذاب دپاره راولېږله ومنهم من خسفنا به الارض بعضې باندې مونږ ځمکه چی کړه څیرې کړه ځمکه کې مننه بستله لکه قارون ومنهم من اغرقنا بعضې قومونه مونږ چی کړل غرق کړلو په اوبوی کې لکه فرعون قوم د نوح علیه السلام وما كان الله ليظلمهم الله نه دی چې په دوی باندې ظلم وکړي ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپلو ځانونو باندې په خپله چیو ظلم کوونکي مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء مثال د هغه کسانو چې دوی نیولې دی ما سوا د الله نه الها دوستان جوړ کړي دي که مثل العنکبوت مثلهم کمثل العنکبوت دوی مثال په شان د مثال د هغه ځلا دی دا عنکبوت اتخذت څه جوړ کړي بیتن کور لکه څرنګه د جلا کور کې څه فایده نشته دی څوک په انې باندې د هغه جلا نه خالي کور یې نه خالي وان اوهن البیوت یقینا ټولونه کمزور او ضعیف الضعیف کور د کورونو نه لبیت العنکبوت هغه کور د ځلا دی کور د جلا نو ګرمۍ ته ټینګېدای شي نه یخنۍ ته نه ورباندې ګرمۍ کې بچېدای شي نه یخنۍ کې مطلب دا دی چې دې کې څه فایده نشته دی لو کانوا یعلمون که چېرې دوی پوهېدی ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شیء یقینا الله تعالی څه دی یعلم الله خبر دی ما په هغې باندې یدعونه چې دوی غواړي بلنه کوي من دونه ما سوا د الله نه د نور الهاو من شیء د څه شي نه وهو العزیز الله غالب دی الحکیم حکمتونو والا خلق وتلک الامثال دا مثلونه دي نضربها مونږ بیانو دې دپاره چې خلک ورباندې پوه شي للناس خلکو لره وما یعقلها ځان نه پوهوي په دې باندې الا العالمون مگر عالمان خلق الله السماوات والارض الله پیدا کړی دي اسمانونه والارض ازمکه پیدا کړی دی بالحق بدلیل الحق ان فی ذلک بشک بد مذکور کی لآیتا خامخا دلیل ہے عبرت دے للمؤمنین مؤمنان لرا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب والولا هغه چې بیانولی شي تعالی را د کتاب نه واقم الصلاة او قائم کا منزل را
ان الصلاة تنہا عن الفحشاء یقینا دا منځ د منع کوونکی دی د بېحیایۍ کارونو نه ظاهرا والمنکر د هغه کارونو نه چې هغه منکر دي باطنا ولذکر الله اکبر ذکر د خدای تعالی تا د پاره په منځ کې ډېر لوی شای دی والله یعلم ما تصنعون الله خبر دی بغې باندې چې تاسو یې کوئ ولا تجادلوا اهل الكتاب جدال مکوئ تاسو د اهل کتاب سره الا بالتي مگر هغه طریقې باندې هي احسن هغه طریقه احسن ده په دلیل سره په قرآن سره الا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان چې هغوی ظلم کوونکي دي د دوی نه اذا د نبي هغوی سره په احسنې طریقې باندې بیا د علم وایي بې سار چی کوي کلام کوي وقولوا آمنا بالذي انزل الینا تاسو وایئ چې موږ ایمان راوړی دی په هغه کتاب باندې چې په موږ نازل شوی انزل الیکم په تاسو باندې نازل شوی دی وإلهنا وإلهكم واحد زمونږ معبود تاسو معبود یو دی ونحن له مسلمون موږ دی الله لره تابعدار یو وکذالک انزلنا الیک الکتاب همدارنګې موږ نازل کړی دی تا لره کتاب پیغمبره په ښې طریقې باندې فالذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې موږ دوی ته ورکړی دی کتاب یؤمنون به ایمان لري په ده باندې عبدالله ابن سلام د هغه ملګری شو ومن هؤلاء بعض د اهل مکې نه من هغه څوک دی یؤمنو به ایمان راوړي یا یؤمنو به سیؤمنو به زره د څه مکې والا به هم چې وکړي بعض خلک ایمان راوړي بعض د مکې والا به چې وکړي ایمان راوړي وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون انکار نه کوي په آیتونو زموږ باندې مگر کافرانو وما كنت تتلو من قبله نوې ته چې تا لوستلی وې مخکې د دغه قرآن من کتاب یو کتاب ولا تحته او نه تا لیکلی وې بیمینک په خلاص د تا باندې که چیرې مخکې نه تا تورات او انجیل لوستلی او تا مخکې نه لیکل کولی اذن لارتاب المبتلون په دا وخت کې به شک کړی و باطلو خلکو بیا به ویله څه دا خو د مغه خبرې دي چې تا پلنکي سړي نه لوستلې هغه تا لیکل کولو دا مغه خبرې دي دا د الله کلام نه دی ته د الله نبی نه بل هو آیات بینات بلکې دا آیتونه دي بینات واضح د اعجاز د دې آیتونو فی صدور الذین پس نو د هغه کسانو کې دا قرآن اوتو العلم چې ورکړلی شوی دی دوی لره علم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون انکار نه کوي په آیتونو زموږ باندې مگر ظالمانو اعتراض سره وقالو دوی وایي لولا انزل علیه آیات من ربه وایي دوی چې دا شکایت دی ولې نه دی نازل کړلی شوي په ده باندې آیات معجزې لکه څرنګې نازلې شوې په مخکینیو خلکو باندې من ربه د جانب د رب نه قل انما الآیات عند الله ته ورته وایه معجزې خو الله سره دي و انما انا نذیر مبین زما کار دا دی چې زه ویرونکی یم څرګند ما سره نورې خبرې نشته دی وروره زما د کلام وګورئ زما د قرآن وګورئ زه همدا کوم نورې معجزې د ما لاس کې نه دي چې زه یې درته څرګندې کوم اولم یکفیهم آیا نه دی کافي د خلکو لره دغه دلیل دغه آیات په رسالت ستا باندې کافي نه دی آیا نه دی کافي مشرکانو د مکې لره انا انزلنا علیک الکتاب دا معجزه چې موږ نازل کړی دی تا باندې دا قرآن دا دوی دپاره معجزه کافي نه قرآن معجزه دی ټولو نه غاټه معجزه ګوره دا قرآن خپلی ای آیا دې مشرکانو ته همدا معجزه کافي نه دی چې دوی ورباندې اطمینان حاصل کړی وی او ایمان یې راوړی وی
یتلا چې دا قرآن وستلی شي علیهم په دوی باندې دا معجزه نه ده دوی نه مني ان فی ذلک لرحمة وذکرى لقوم یؤمنون یقینا په دې مذکور کې لرحمتن دا قرآن رحمت دی چا ایمان راوړو و ذکر نصیحت دی او موعظت نافعه دی لقوم یؤمنون هغه خلقو د پاره چې هغوی ایمان راوړي قرآن باندې قل کفا بالله قل تو ورته ووایه کافي دی الله تعالی بیني و بینکم زمونږ په ما بین کې ستاسو ما بین کې شهیدن گواه الله کافي دی دایمو تاسو گواه دی یعلم ما فی السماوات والارض الله تعالی خبر دی باغې باندې څنګه شیونه دي پس منونو کې والارض بزمګه کې دي الله خبر دی والذین آمنوا بالباطل هغه کسان چې هغوی ایمان راوړی دی په باطل باندې شیطان دی په باطل باندې څه بتان دي وکفروا بالله او دوی کفر کوي په توحید الله باندې او دوی انکار کوي په شهادت الله باندې اولئک هم الخاسرون دا خلق توانیان دي دائما همیشه د پاره دا همیشه نقصان کی ويستعجلونك بالعذاب دا خلق بیړه کوي تانا اے پیغمبره بالعذاب فعذاب سره مخکې د اجلنا ولولا اجل کچری نوې دی عذاب د پر وخت مسمن مقرر لجاءهم العذاب خامخا دوی تبرغله عذاب د الله دلا ولا یاتینهم بغتدن خامخا دوی تب عذاب رغله اچانک وهم لا يشعرون دوی تب هیڅ پته نه و الله تعالی عذاب خپل ټیم ورولی بیٹه ما عذاب نه راولي یستعجلونک دا خلق بیړه کوي بالعذاب عذاب سره مخکې د وخت مقررنا وان جهنم لمحیطه بالکافرین ټول نه زیات عذاب جهنم دی دا احاطه کوونکې د پچا باندې کافرانو باندې محیط دی یوم یغشاهم العذاب یوم په هغه ورځ کې یغشاهم چې پټ کې دوی لره العذاب عذاب د الله تعالی کله چې دوی عذاب پټ کی من فوقهم د بره طرفنا ومن تحت ارجلهم د خپوی طرفنا یعنی هر طرف نه عذاب به دوی محیط شي ويقولوا او ملائک به ته وایي ذوقوا وسکه ما کنتم تعملون هغه عذاب چې تاسو عمل کولو دغه بدل وسکي وڅکو یا عبادی الذین آمنوا ای زما بندگانو مؤمنانو ان ارضی بیشک زما زمکه سده واسعه کلاو دی فایای فاعبدون خالص زما بندگی وکي او ما یو اومنه ما سره دویم په عبادت کې نشتا دی کل نفس ذائقه الموت کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون هر نفس ذائق د مرګ دی هر نفس ذائق د مرګ دی هر نفس سکون کې د څه شي د مرګ ثم الینا ترجعون هر نفس سره مرګ مخامخ کیږي فیصله شوی دی کنه دی بیا د جراثیم پکشتا بس کېږي به مړ کېږي به فیصله شوی دی څه فیصله شوی دی که په یوې ورځې مړ کېږي که الګ الګ مړ کېږي مړ کېږي به څه مړ کېږي خو ښه مړ شي ښایي که چېرته مړ شي جومات کې مړ شي مکې کې مړ شي حج کې مړ شي قرآن باندې مړ شي منځه باندې مړ شي اوداسه باندې مړ شي دین خدمت کوي مړ شي دا مار خوان کوي مار خواسي اخر ما نه خلاصای نشته کل نفس ذائقه ګیرونه شو کوي مار سیا متیخه ده مار نه خلاصای خاصه په صلاح شوی دی الله کړی دی تقدیر څه بیانوي خلق پکې تقدیر بیانوي بیا خلق پکې کې څه موږ رسیم ده نه تقدیر بیانوي خلق دا نن وخت د تقدیر مسله بیانو تقدیر دا دی الله فیصله کړی دی د مرګ او د ژوند په یوې ورځې مړ کوي لګ لګ مو مړ کوي یکې بعد یې کوي په یوې ورځې مو ډبروي الله د باره اختیار دی فیصله شوی دی بله کېدای شي څه نشي کېدای خو خدای خو نه په ویر نشي کن دی څه مړ کېږي مګر د ایمان خو نه وځي که مړ کېږي څه د ایمان څخه لوړ نه شي کن څه بې ایمانه خو لوړ شي کلو نفس ذائقة الموت
ورور خپل اختیار چاته ما ورکوئ د دین د عقیدې اختیار چاته ما ورکوئ چې دا د مو مور پلار دی ورکې مور پلار یې ما جوړوئ اعتماد نشته په چا باندې د مور دغه مور پلار نه اعتماد نشته ای تا د عقیدې د ایمان ای تا د دین حفاظت به وکړي کل نفس ذائقة الموت هر نفس ذائق د مرګ دی ثم الینا ترجعون بیا به الله فرمایي بیا به ما ته واپس کولی شي هر نفس د تاسو نه هر سړی به ما ته راځئ دې کې بله خبره درمیان میں تیسرا کوئی راستہ نہیں مینس کے ہیڅ درېیمه لاره نشته دی والذین آمنوا وعملوا الصالحات هغه کسان چې ایمانی راوړی دی عمل صالح کوي نیک عمل کوي لنبوئنهم من الجنه موږ به دوی ته ځای ورکو د جنت نه غرفن بلخانې تجري چې بهیږي به من تحتها لاندې د دې نه الانهار نهرونه اربعه خالدین فیها دی به همیشه وي په دې جنتونو کې دوی بلخانو کې لا یموتون ولا یخرجون نه به مړ کېږي نه به راوځي نعم اجر العاملین ډېر ښه دی اجر د عمل کوونکو ډېر ښه دی اجر د څوک چې عمل کوي اجر ښه دی الذین صبروا وعلى ربهم یتوکلون دا هغه کسان دي دا عاملین صبرو چې دوی صبر کوونکي دي په تکالیفو باندې صبر کوونکي دي په هجرت باندې په جهاد باندې په مصیبت باندې په عبادت باندې وعلى ربهم یتوکلون او په خپل رب باندې دوی څه کوي اعتماد بروسا الله کوي توکل معنا څه وکأی من دابة لا تحمل رزقها دلایل بیانې د قدرت د الله تعالی ډېر داسې دابې دي وکأین ډېر کثیرن ډېر من دابتین د دابو نه دبا ما یدب علی الارض ځمکې باندې ډېر مخلوق داسې دی چې هغه لا تحمل رزقها چې خپل رزق اوچتوای نشي تاسو وایئ څه مهنګای دی مهنګای خپل رزق اوچتوي که نه اوچتوي اوچتوي نورې داسې دابې دي چې هغه خپل رزق وړای راوړای نشي خو بیا الله فرمائی اللہ یرزقها اللہ دوی ته څه ورکوي رزق اللہ دے رزق دینے والا کون ہے اللہ دے رازق اللہ یرزقها هغوی ته خدای روزي ورکوي و ایاکم تاسو ته روزي درکوي بیا الله سره شریک جوړوئ الہای باطلا عبادت کوئ وهو السمیع العلیم بنده ته ضرورونه سپاروئ چې دا به د ما بس کفیل دی دا به د ما کارونه کوي دا سیوا کیسه دی کوانی والا خدای دی خدای باندې عقیدې جوړول پکار وهو السمیع العلیم دا الله تعالی سمیع دی العلیم خبردار ذات الله نه وخت کوي په هر حال کې ولا ان سألتهم کچره ته سوال وکې د مشرکانو د ما کې نه من خلق السماوات چا پیدا کړی دي اسمانونه والارض ازمکا وسخر الشمس چا مسخر ګرځولې دل مې سترګه والقمر میاشتا ندی بیا وای په جواب کې لا یقولون الله دا چا ګرځولې دي الله مسخر کړی دي نبی تور ته وای فانا یؤفکون بیا چیتا منډي وای بیا چرته ګرځي شریکانو پسې معبودانو باطلاو بځي الله یبسط رزق لمن یشاء من عباده ويقدر له الله فرخوي روزي هغه چاله چې الله وړي د بندگانو نه ويقدر له الله تعالی پاندازا کوي الله چاته روزي زیاته کی چانه باندې روزي زتهونه والا بندوانه والا څوک دی رزاق دنه پویر نشي مال نو خوي مال راغلو بغیش والی خدای دنه شش پویر ان الله بكل شيء عليم یقینا الله تعالی په هر شی باندې خبردار دی الله دا معلوم دی اسباب د رزق الله دا معلوم دی نازل اول د باران ولا ان سالتهم من نزل من السماء ماء دا مشرکانو د مکه نه کته تپوس وکي چا نازل کړي دی د اسمان نه وبو فاحیا به الارض من بعد موتها اور زرغونه کړي دی په دې وبوي سر ازمګه
پس د وچې دوی نه دا چا کړي دي څه ورته وویل یقولن الله دوی به بیا ووایي څه دا چا الله کړي دي ته ورته ووایه قل الحمدلله تو ووایه تمام صفات کامله قدیمه الله دپاره دي څه باران نازلوي روزي ورکوي ځمکې ژوندې کوي بل اکثرهم لا یعقلون او ډېر عقل نه کار نه اخلي او عاقلان نه دي عقل نه کله کار خسته وي دوی به د خدای توحید چه کړی منلی وما هذه الحیات الدنیا نه دی دا لذات د ژوند د دنیا الا لهو ولعبنا الا لهو دا لهو دی اشتعال لغیر الله دی ولعب او دا لعب د مشومانو دی لعب اعراض عن الحق دی د حق نه اعراض کول دی اقبال الى الدنیا ادبار عن الاخرت دنیا کې مشغولیدل او آخرت نه شا کول دا لهو او لعب دی ارڅوی لوبي کو لوبي دا لوبي ټکه نه دی دا لعوب دی چې ارڅوی لوبي کو دا پښتو کې دا ټکه د موږ د پښتو کې د عربی دی لعوب دا مشوم دی مشوم دا مشوم نه دی اصل دا معصوم دی زه کوم لغونې ټکې د عربی هغه مو خپله هغه نه وربستی دی د افغانستان خلکو کې د عربی په تلفظ کې غالبه دی د پاکستان خلکو کې انګریزي غالبه اوس هم جهاز نه ایروپلین یې ټول د انګریزي ټکې استعمالوو که نه هغوی څه ورته وایي طیاره دا د عربی لفظ طیاره جهاز ته طیاره یې طیاره عربی کې طیاره ورته ډېرې خبرې داسې زموږ انګریزي غالب په کار دا دی زموږ د عربي غالبه وایي زموږ په لغات کې په ژبې کې لوبې کوو لعوب کوو ولعب د ماشومان لګیا وي کوټې جوړوي بېړنګې دا لعوب دا د دنیا والا ژوند څه دی دا لعب دی لعب د دې څه حقیقت نشته دا کوټاڼۍ موټاڼۍ جوړوه سترګې د پټې شي داسې وایه څه دا ته خپله شی کړې اړانګې کړې پیدا در کوي نه دی کوته کوندې کې به د سونده کې به تړلی وي پړو سه بیا تړلی وي ورو به د چې کابر ته بنګلا به دا ویلوړی ګاډی به دا ویلوړ وي او خونې کې به د هغه المري څهی کې د خزانې یخي وي هغه به پوتې وي لعب دی که نه وین الدار الاخرة لهی الحیوان یقینا دار اخرت څه دی لهی الحیوان لهی الحیوان لهی الحیات الدائمه دا ارمشا حیوان دا ارمشا ژوند آخرت ارمشا زندگی دی د دنیا خو فانی دی دنیا چه دی فانی دی کل من علیها فان لو کانو یعلمون کا چیری دوی پویدلے فائدہ رکبو فی الفلک کلا چو دوی سپارشی پا کشتے کی دعو اللہ دوی عبادت دوی دعو اللہ بلن کوي اللہ لرا مخلصین پدا سے حال گئی چو دوی اخلاص کون کیوی اللہ لرا دا دین خدای دے یا اللہ لہو دین دلرا دا دین یا اللہ بیائی کلا غام راشی بیائی سپاری رخصتی دیشی ورکیا هغه سورت یاسین خاتم تو سره نشته هغه سپاری د قرآن نه څه کوي مخونه کې تلاوت کوو مړی شوی دی ټول غمجن یو یا الله چې وافته میاشته تېره شي بیا واده دی بیا ملا صاحب طرف ته نه ورځي بیا غاګاو ته نه کوي چې مو مړی دی مړي کې پښتنه کوي چې ملا صاحب خو نه خو واده کې چا پښتنه ونه کړه چې ملا صاحب خو نه بیا خدای په ویر وي اندازې که نه دی بیا خدای په ویر شي فلما نجاهم کله زمونږ دوی ته نجات ورکو الی البر وچې طرف ته اذا هم یشرکون بیا دوی الله سره بیا شریک جوړ کړي دا پلان کای بوت دی دا پلان کای دی دا تبي جوړوي تبو سره تبي ښه کېږي دا سره دا ښه کېږي بیا خدای سره شریک شي اول خدای نه وخته کوي غام کې خوشحالي راشي بیا ځان ته نور معبودان دنیا نه ونیسي لیکفروا بما آتیناهم دې دپاره اندازه کړه لیکفروا دې دپاره چې دوی کفر وکړي بما آتیناهم په هغه شي باندې چې
زمونږ دوی ته ورکړی دی نجات دی، خوشحالي دی، راحت دی، تجارت دی. غریب دی، دیندار دی، مالدار دی، بیا خدای پاتې شو، جماعت پاتې شو، دین پاتې شو. ولې؟ وَلِيَتَمَتَّعُوا، هر حال کې که مالدار وي که غریب وي، الله دروازه د نه پویر نشي. وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بل دې دپاره څه دوی فایده حاصلېږي دغه کفر کې. فسوف یعلمون، زر دی دوی د به پته ولګېږي څه دوی ته انجام کې فایده ورکوي او که نه. اولم یرو انا جعلنا حرما، اولم یرو آیا دوی نه ګوري انا جعلنا مونږ ګرځولی دی حرما حرم آمنا په امن کې. ویتخطف الناس من حولهما، او حال دا دی چې تختولی کېږي نور خلک چار چاپېر د دغه حرم نه. ډکې شروع وي، اسلام نه ورغلی، حرم کې امن و، ګړبړ نه و، تیښتې نه وې، ډکې نه وې، خو د حرم نه بهر د څومره علاقه وه بیا خلک اغوا کول، اغوا دروزو، بد امني وه. افبالباطل یؤمنون، آیا دوی په باطل باندې ایمان لري؟ و بنعمت الله یکفرون، او په نعمت د الله باندې دوی ناشکري کوي. ومن اظلم ممن افترا علی الله، څوک دی زیات ظالم د هغه سړي نه؟ استفهام انکاري دی، دینه زیات ظالم بل سړی نشته دی. ومن اظلم، څوک دی زیات ظالم؟ نشته د دې نه زیات ظالم. د چا نه؟ ممن د هغه چا نه افترا څه د ځانه وتړي علی الله الله پورې کذبن درو او کذب بالحق، یا تکذیب وکړه د حق، دینه زیات ظالم شته دی نشته. لما جاءه، کله چې د لره حق بیان شو، حق رالو. الیس فی جهنم، آیا نه دی په جهنم کې مثوی للکافرین، هغه ټکنه د کافرانو دپاره. والذین جاهدوا فینا، هغه خلق چې هغوی جهاد کوي فینا فی دیننا فی سبیلنا، په لارې زمونږ کې زمونږ دین دپاره محنت کوي، جد و جهد کوي، جهاد کوي. لنهدینهم سبلنا، مونږ به دوی ته وښیو هغه لارې خپلې چې هغې باندې زمونږ معرفت دوی ته شی کېږي حاصلېږي. لنهدینهم سبلنا، زه به دوی ته خپلې لارې وښیم، ما به وپېژني ورباندې لارې د معرفت زمونږه، آب مونږ دې د شی کو کلاو قربان. مجاهده دروازه د مکاشفې دی، د مجاهده دا دروازه د چی شي دی؟ هغه شیان به وګورې چې مجاهده کوي دین دپاره، هغه به ته مخکې نه وي لیدلی. سورت عنکبوت چې دی مثال دغه مثال یې ورکړی دی ټول که نه، بار بار مې څه مخکې تېره شي زه مثالونه ته څه یایې نه یم دغه اکثر کورونو کې دا داسې یایې که نه؟ د عنکبوت نه دی، عنکبوت کوم ځای کې جلا جاله کړي وي دا تاسو لرې کوئ، د دې صفایي ضروري دی. عنکبوت جلا جالې، قرآن کې دغه صورت نما سوره عنکبوت ویلی دی. دا یو مثال ورکړی دی د مشرکانو هغه شرک سره، لکه څرنګې دا کمزوری دی فایده یې نشته دا کور د جلا جاله، همدارنګې تاسو د عبادت نه دی د غیر الله عبادت اندا بې فایدې دی. دا مثال ورکړه. بل څه نه خبره بس ها کور کې به ډنګایي که نه دا حکم دی ړنګاوی دا سپېره دي دا شی مونونه د سپي پر شمي کې ربځه والا دیوالو یې باندې پلې کمرې دا حکم دی چې تاسو د جلا جاله چی کو دا ړنګاوی. اشه سړی نو جلا ما مړ کاوه کنه جلا ړنګوا ژوندای د ربځه کې راوخو سپاري وغځوه څه مشکل شته هغه جلا اسې خاخې کې ربځه کني دومره کمزور دی سره ربځه تیرای وسره مړ کیږي. وان الله لمع المحسنین، الله تعالی د نیکو کارو سره بس ته کوي. بولو